فذکرونی اذکرکم، چې تاسو ما یاد کئ نو زه به تاسو یادوم. او ناشکری چرته هم زما ونه کوي. او کله چې هم یو انسان ناشکر جوړ شوی دی نو الله تعالی که په هغه باندې کم احسانات کړي دي، کم انعامات الله تعالی په دغه بنده باندې کړي دي او د ناشکر جوړ شوی دی نو الله تعالی د دغه نه دغه خپل انعامات واپس اغستی. نو دا الله تعالی ډیر شکرګزار بندگان جوړېدل پکار دي. په قرآن مجید کې الله تعالی مونږ ته فرمایي فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، چې تاسو زما ذکر او اذکار کوئ همیشه د پاره زما نوم په خپل جبه باندې راولئ او په هر وخت کې کتا سو کار کوئ، کتا سو ناست یې او کولاړ یې، که هر طرز زندگی ستاسو د تیرولو دا نو تاسو خپل زبانونه خپل جبه هغه زما په نوم سره همیشه لمدې ولرئ. حدیث قدسی دے رسول الله مبارک د الله تعالی نه نقل کړي چې کوم انسان هغه الله تعالی یادای اذا ذکرنی نفسی، هر کله چې انسان د الله تعالی نوم یادای، حدیث قدسی دی الله تعالی په خپل باندې فرمای وی چې انسان زمانوم یادای نو ذکرته فی نفسی، الله تعالی فرمای چې دغه انسان تذکرہ ز په خپل پټه د ځان سره کو. کله چې هم د ذکر او اذکار یو مجلس ولګي، خلک راټول شي، یو ټوله جوړ شي، رسول الله مبارک فرمایي چې په دغه وخت کې څومره فرشتي چې دي په دې کائنات کې، هغه فرشتي یو بل ته زیری ورکوي. د اسمانونو فرشتي او د ځمکو فرشتي هغه راغونډېږي او یو بل ته وایي چې زمونږه کار چې کوم دی هغه شروع شوی دی او زی چې لاړ شو خپل کار کې چې کم نه غي سوا. دغه فرشتي د اسمانونو نام را کوزي کې په دنیا کې چې څومره فرشتي دي دام راځي او دغه ټولینا د ذکر او اذکار دغه ټولې چې کم نه د دینه غیر چاپیره دایره جوړي او تر دې پوري چې دغه دایره د دې فرشتو دا تر اسمانه پوري ورسي او د دې انسانانو د پاره کم چې راغون شو دي او ذکر او اذکار کوي د الله تعالی نوم یادای، د دیو د پاره د مغفرت او د بخنه د بخشش سوالونه کوي د خپل ربنا. کله چې دغه ټوله ختم شي د ذکر او اذکار دا فرشتي واپس لاړی شي، الله تعالی ته چون کې د دې خبرې د علم شته دی چې دا فرشتي تلوي او زما هغه بندگان چې هغه ذکر او اذکار کا او زما نوم یاداو، د هغې نګیر چاپیره ناستې وي، خو صرف د هغه خپل یاد د تازه کولو دپاره او د هغې د هغه قدر ورښودلو دپاره دا فرشتې الله تعالی را جمع کړي. کله چې دا فرشتې را جمع کړي الله تعالی نو تپوس دې کوي وایي تاسو چېرته تلوئ؟ فرشتې ورته عرض کوي وایي زمونږ ربه مونږ خو ستا د بندګانو خواله تلیو او د هغه خلکو خواله تلیو چې ستا نوم یاداو، ستا ذکر وکاو. وی تاسو هغه څه غوښته په دغه وخت کې دغه ټولنه چې هغه را خلک را جمع شوی او په دغه وخت کې هغه څه غوښته؟ نو هغه ته فرمایي چې زمونږ رب هغه دا غوښته چې الله تعالی ته مونږ له جنت راکړي. الله تعالی ته فرمایي وي آیا د خلکو دا جنت لیدلې دی چې غواړي؟ جنت لیدلې دی چې دا خلک دا جنت غواړي؟ وای نه رب هغه خو جنت نه دی لیدلې. وای خانوري څه غوښته؟ وای نور دا غوښته چې الله تعالی مونږ له د جهنم نه نجات راکړي.
وغیو د جهنم دا اور لیدلې ده نه ربا هغه خو د جهنم اور نه دی لیدلې ها بیا چې کوم نه بیا یې غوښته بیا دا غوښته چې الله تعالی زموږ ناراضه شي زما پر رضا باندې هغه وسه کوي هغه دا غواړي زما رضا د دی وجنه غواړي چې دا الله تعالی زمونږ شي او چې الله تعالی ستاسو ګوره یو مکان دی کنه یو کس ته هغه لاړ شو د چانه زمکه اخلي یا یو بیلډینګ دا اخلي کور اخلي د چانه نو دې چې کله لاړ د غزې ته دا مالک په د غزې کې شته نه دا مکان د واغست ویلی ده مالک لاشته نه د بل چا سره بیا وکړه یا چې دینو په داسې ذریعہ سره بیا وشوله چې مالک ته پته ولګېده خو مالک په دې خبره باندې راضي نه دی او د پیسې ارڅ ورکړلی او یو کس داسې دی چې هغه مکان ته تللی هم نه دی کور له تللی نه دی او د مالک سره د کور نه جدا پټه خبره وکړي چېرې دغه کور به زه په دومره پیسو باندې اخلم او دا مالک ورته ووایي چې بالکل زه ستایم یاره چې ته کومه خبره کې زه به منم چې تاسو وی هغه بس په هغې باندې زما لبیک دی نو تاسو دا فیصله وکړئ چې مالک دی او مکان نه خبر نه دی او دا خریدار چې کوم دی دا تلی دی دا مکان اخلي او مالک ته خبر نه دی مالک ته پته شته خو به دې خبره راضي نه دی چې دا مکان زه دله ورکم دا کور دغه مکان د دغې سړي نشي جوړېدلی تر څو پورې چې تا دا مالک واغس مالک چې دی واغس بیا د کور وینا تاړو ضرورت نشته دغه شان د جنت مالک څوک دی الله تعالی دی الله تعالی چې مونږ واغس زمونږ جنت اغستو ته ضرورت نشته الله تعالی به مونږ له پخپله بیا راکوي بهرحال فرشتي عرض کوي چې الله تعالی مونږ تا واخلو دغه بندگان دا غواړي چې مونږ تا خپل کو تا واخلو نو چې الله تعالی دی واغس نو دا جنت د چا دی د الله تعالی دی بس بیا جنت خوستا شو د دوزخ نه نجات څوک ورکوي الله تعالی ورکوي الله تعالی ته په دغه ځای کې ارشاد فرمایي چې تاسو ګواه اوسئ زما فرشتو تاسو په دې خبره باندې نن ګواه اوسئ تاسو ټول راجمع د ځمکې او د اسمان فرشتي تمامي فرشتي دومره فرشتي چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې د هغې ګول دایره جوړیږي دومره فرشتي راجمع دي الله تعالی د دې په مخ کې دا اعلان کوي چې ای زما پاک مخلوقه ای د ګناهونو نه پاک مخلوقه نن زه ستاسو په مخ کې دا اعلان کوم چې په هغه ټولنه کې په هغه ګول دایره کې په هغه مجلس کې کم خلک راغونډ شوي او هغې زمانه د جنت سوال کاو هغې زمانه د جهنم نه د نجات سوال کاو زما د غوښتنې سوال کاو زما د راضي کېدلو سوال کاو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نن په دې موقع باندې ګواه اوسئ په هغه ځای کې چې کم خلک راجمع او کم خلک راغونډ شوي هغه ټول ما وبخل فرشتي عرض کوي چې زمونږ ربه هغې کې خو بعضې خلک داسې و چې په دې نیت باندې تېرېده په دې لاره باندې د چا سره څه کار و نو راغله د هغه خواته کېناست چې کله د هغه خواته کېناسته نو هغه خو د ذکر په نیت نه و راغلی د مجلس لا ستا د نوم د یاد په نیت باندې نه و راغلی خو د چا سره څه کار و په هغه نیت باندې راغلی و وی کم خلک چې الله تعالی به ته ارشاد فرمایي چې کم خلک صرف او صرف د چا سره د کار په نیت باندې راغلی او په دغه مجلس کې هغوی شرکت کړی دی نو د دې نورو خلکو د وجې نه هغه هم وبخل هغه هم چې کوم دی جنت ته به داخلي دا د الله تعالی د یاد فضیلت دی چې څوک د الله تعالی نوم په خپل زبان باندې همیشه د پاره هغه ژوندی ولره او خپل جبه د الله تعالی په نوم باندې لمده ولره دا انسان کامیاب دی دا انسان کامیاب دی تاسو ته مخکې ما په تیرو جمعو کې هم دا خبره عرض کړې وه
چې کم کار انسان کوي او د په زړه کې دا یری چې ماته الله تعالی ګوري، الله تعالی ماته ګوري، نو همیشه د پاره دا انسان به چرته هم داسې کار ونی کی چې بیا ته الله تعالی خپه کیږي، بیا ته د هغه رسول خپه کیږي، او بیا چې کم نه هغه د شریعت مخالف کاری چې الله تعالی یو انسان ته ګوري، دی به چرته هم داسې دا تصور دی په زړه کې راولي چې د الله تعالی ذات چې کم نه هغه ماته ګوري، د الله تعالی د ذات کیمرې هغه زما په سر باندې لګېدلې دي. د کیمرې مخې ته چې کم نه څوک داسې حرکت نه کوي چې هغه نازیبا حرکتي وایي لکه هلته کې سیو کېږي هغه ویډیو زما جوړېږي، زما ویډیو جوړېږي هسې نه چې څوک یې وګوري بیا او داسې حرکت نه کوم زه. د الله تعالی دا لوی لوی کیمرې مونږ ته لګېدلې په هر ځای کې، کاغه ته انفرادي ژوند تیرې او کاغه ته اجتماعي ژوند تیرې، دغه لوی کیمرې چې کوم دی دا زموږ ریکارډینګ کوي. د دغه نه د بچاو د پاره همیشه د پاره په خپل ذهن په خپل زړه کې دا خبره یاد ساتل پکاري چې الله تعالی ما ته ګوري، دا الله تعالی ذات چې کوم دی هغه ما طرف ته متوجه دی. نو بیا به چرته هم دا انسان داسې کار نه کوي چې په هغې باندې د نه خپل رب خفه شي. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي، حدیث قدسی دی، الله تعالی نه نقل کوي رسول الله مبارک، الله تعالی فرمایي چې کوم انسان هغه زما تذکره په داسې انداز وکړي چې هلته خلک ناسي، د خلکو ټولې، ان ذکرنی ملأ، چې انسان داسې چې هغه زما تذکره په یو ټولي کې وکړي، د خلکو په جمع کې هغه زما تذکره وکړي، زما نوم یاد کړي، نو الله تعالی فرمایي چې د دې انسان تذکره زه د دنه په بهترین ټولي کې کوم، او هغه ټوله هغه د فرشتو او د پاک مخلوق ټوله دی. و زما استاد صفت چې څوک کوي کنه، زما څه صفت ته استاد څه صفت ته چې هغه بل څوک کوي، خو بیا هم څوک وکي نو خبر و تراشي را وستانوم د ډیر په شان سره اغستو، ډیر خال قابات ته درکړه، ډیر خطس کېرای ستا وکړه، دا هغه سړی نه مونږ خوشاله یو کنه یو دی، هغه سړی زمون خوخیږي او کنه خوخیږي. نو دا الله تعالی ذات چې هغه ټول صفات دي، او بیا دومره لوی ذات، بیا دومره سخی ذات چې سخاوت هغه پیدا کړی دی، صفات هغه پیدا کړلی، دا هغه تذکره چې کوم ځای کېږي نو بیا به ما او تا د الله تعالی خوښ نه یو. نو چې کوم انسان هغه همیشه د پاره خپل جبه هغه د الله تعالی په نوم باندې لمده ساتي او د الله تعالی ذکر او اذکار کوي، نو دا انسان چې کوم دی د دنه الله تعالی راضي کیږي. دغه حدیث چې کوم دی مخې ته لاړ شو لګه پکې، الله تعالی فرمایي چې زما بنده چې کوم دی هغه ما ته یو لویش را نږدې شي، یو لویش، نو زه دته یو غز ور نږدې کېږم، زما طرف ته توجه وکړي، زما دا بنده زما طرف ته را روان شي، عبادت کوي، زما درازي کولو کوشش کوي، او یو لویش صرف ما طرف ته راشي، نو یو غز د دې انسان خواله ور نږدې کېږم. او یا دا انسان یو غز زما مخې ته راشي، نو زه 2 غزه د دې انسان مخې له ورم، یو غز ته اخلا 2 غزه د بس الله تعالی را نږدې کېږي، یو لویش ته نږدې کېږي، یو غز د بس الله تعالی را نږدې کېږي. او چې دا انسان زما طرف ته را روان شي، نو زه د دې انسان طرف ته بیا ډیر په تیزی سره ورځم. اوس دا الله تعالی نزدېکت څه دی؟ الله تعالی نزدېکت دا نه دی چې الله تعالی به مونږ وینو چې خواته به وسکینو، یا چې کوم دی مونږ وینو چې الله تعالی زمونږ خواته را روان دی. نه، دا الله تعالی نزدېکت دا دی چې ته د الله تعالی تذکره وکړې، ته د الله تعالی نوم یاد کړې، د الله تعالی ذکر وکړې، لا اله الا الله محمد رسول الله وې، استغفار وکړې، سبحان الله وې، الله اکبر وې، دغه شان نور اذکار چې څومره دي هغه ته وکړې. نو دا چې کوم نه ته په خوله سره د الله تعالی ذکر کوه، دا ستا الله تعالی طرف ته نزدېکت دی، دا ته د الله تعالی طرف ته نزدې کېدو والی.
او الله تعالی بستا خواته بیا نه نږدې کیږي او چې کله الله تعالی را نږدې شو ستا خواته ته وګڼه داسې چې زما رب زمانه راضي شو زما رب زمانه راضي شو بس بیا ته د الله تعالی سره نږدې ته د الله تعالی سره بیا نږدې بیا بستا زړه ستا هر یو اندام د جسم چې دی هغه به په لا اله الا الله او د الله تعالی په پاک ذکر سره به هغه مشغوله خو چې ته دا کوشش کې چیرې زه د الله تعالی طرف ته توجه کوم الله تعالی طرف ته نږدې کېږم نو اله به بیا دا معامله داسې کی او که ته کوشش نه کې او داسې وی چې الله تعالی به زمانه داسې راضي شي نو په دغه امیدونو باندې الله تعالی چې نو دا ناراضي کی د دنیا یو معمولی کاری کنه دا غي د کولو د پاره انسان څومره کوشش کوي نو خپل رب چې راضي کې الله راضي کې نو دا غي د راضي کولو د پاره خو بیا ته ډیر زیات کوشش کې د شپې په پاسې د خپل رب ته بجاړي تهجد وکې مونږ باندې قضا کې څومره نیک کارونه چې دی هغه وکې نو اله به خپل رب ته نږدې کېږي بیا فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون موسی علیہ السلام دا الله تعالی خواته لاړ دا الله تعالی ملاقات لاړ الله تعالی ته عرض کوي چې زما ربا ما ته دسی سو وظیفه وخایا داسې ذکر راته وخایا چې هغه کومه او پاغي سره ته راضي او ته زمانه خوشاله الله تعالی تو فرمایل وی موسی تو لا اله الا الله وایا تو سوایا لا اله الا الله وایا موسی علیہ السلام عرض کوي چې زما رب دا خو هر څوک کوي دا ذکر ما ته وخای چې هغه یو منفرد ذکری هغه داسې چې هغه صرف کومه او ته زمانه راضي شي پاغي باندې دا خو پورا مخلوقات چې څومره هغه دا ذکر کوي وی موسی دا دې ذکر دی چې دا ذکر دا لا اله الا الله په وړه پرچی باندې ولیکي او د تلی په یو بالټي کې هغه کې دی او دا پورا مخلوقات چې څومره دي زمکه او اسمانونه دا را واخلي او په بل د تلی په بل یو بالټي کې کېږي نو دغه لا اله الا الله د دې ټول هرڅونه درانه ده لا اله الا الله د دې ټول هرڅونه درانه ده نو لا اله الا الله نن سبا ما او تاسو سوچو چې زما په ما سوتن چې کله مونږ د کیګو د ځان سره دا محاسبه مونږ نه کړ چې په دې ورځ کې ما څومره ذکر وکړ دا الله تعالی نوم ما سوزله یاد ک دا سکار ما سوزله وک چې باغې باندې زمان رب زما راضي شي دا سکار ما دا الله تعالی عبادت ما په سټیم کې وک څومره عبادت ما وک څومره مې الله د ځان ناراضه ک څومره مې راضي ک دا محاسبه په کار د ځان سره کله چې انسانو د کیږي په دغه وخت کې دا محاسبه کوي چې په دې نننۍ ورځ کې ما د الله تعالی نوم څومره یاد ک ذکر او اذکار ما څومره وکړو د بنی اسرائیل یو خزوا رسول الله مبارک ارشاد فرمای چې دا په ځنګل کې روانه و د سره په غیږ کې ماشوم بچیم دا روانه و په دغه دوران کې په دې باندې یو شرمخ چې کومو زمره چې کومو هغه په د باندې حمله وکړه کله چې په دې باندې حمله وکړه نو بیا چې بچا باندې داسې درینده زناور حمله وکړي هغه خفي وباسي تختی ځان بچ کړي نو د دینه دا ماشوم وغورځید او دې منډې کړې لاړې او هغه زمری راغی او ماشوم په خوله کې ونیو زمری راغی او ماشوم په خوله کې ونیو دا وته پروسته باندې ګوري کله چې دې دا حالات ولیدل دا ماجره ولیدا نو د ځلنه به اختیار او د خلینه دا आवाज راووت چې الله کله چې دا आवाज راووت د خلینه د دې په دغه وخت کې یو سړی حاضر شو یو دوی ته سوګي ولی رالی په دې ځنګل کې خو زما سره سوګ نو وی ستاد خلینه چې کله د الله تعالی دا نوم را وخته په دغه وخت کې
زه د الله تعالی غلام ما او استاد خلینه چې څنګه دا نوم را وخت د الله تعالی دا نو ماته الله تعالی حکم وفرمایا چې شابه لاړ شه او د دغه خزې مدد وکړه. او یو بل خبره دا وا چې تا د الله تعالی د نوم لاج په هغه وخت کې ساتلې چې کله ستا دروازې له سوالګره سړی راغی او ستا صرف یو نونی وستا سره یو نونی و هغه تا خلی ته دن نکړه غاخونه دې پکې خودل په دغه وخت کې سوالګری आवाज وکړه چې د الله تعالی په نوم باندې مال سره کوي نو تا خپل غاخونه بیا اوچت کړه او خپل نونی دې خلی نه راوېستا او اق سوالګری لري ورکړه نو ستا رب چې کوم دی هغه ډیر غیرتی ذات دی ستا رب هغه ډیر د سخاوت نه ډک ذات دی سخاوت هغه پیدا کړی دی چې ته د خپل رب په نوم باندې یو نونی ورکولی شي نو هغه رب چې دی هغه ډیر غیرتی دی هغه د پوره انسانیت نه غیرتی دی هغه غیرت پیدا کړی دی هغه سخاوت پیدا کړی دی نو ستا بچی ولې هغه د زمري د خولې نه نشي راایستلی او هغه سړی ورغی او د زمري د خولې نه هغه بچی راواغسه او ښځې ته یې په غېږه کې ورکوي دا ستا بچی دی دا د څه د وجې دا صرف او صرف د الله تعالی د یاد د وجې د الله تعالی د نوم د یادولو د وجې چې کوم دی الله تعالی د انسان داسې حفاظت بیا کوي او دا دې څوک بیا نه وایي چې زما د الله تعالی نوم یاد کو طبرانی شریف حدیث مبارک دی رسول الله مبارک فرمایي چې کوم بنده د خلینه د الله تعالی نوم راو باسي نو په دغه وخت کې د خلینه د نوم ختم کړي نه چې الله تعالی او تدری زلوي لبیک 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 ته زما بندای زما نوم یو ځل اخلي او زه چې کوم نه حاضرم څه چلې ولې بنده زما نوم ولې یادې څه مسله ده دا خبره اوس نه ده چې یره زه به د الله تعالی نوم یادوم جنور کارونه به نه کوم منځ به نه کوم د دې سره چې کوم لوازمات دي هغه به نه کوم صرف د الله تعالی نوم به یادوم جو الله تعالی و زما حفاظت هم کوي او ما به جنت ته هم بوځي نه د دې داسې مثال دی چې یو بیماری مثال کې د شوګر مریض دی هغه ډاکټر لاړ چې کله دې ډاکټر لاړ نو ډاکټر تکینا سغول دوايي ورکړه او دا پال پریزي وته وخو چې ته به خوږ سیز نه خوري غټه غوخه به نه خوري او د شوګر چې څومره بدپالی دا بتنه کې او هغه دوايي استعمالوي ان شاء الله ستا شوګر به کنټرول او دې راشي او دې بدپالی وکي او دې بیا ډاکټر لاړ شي بیا وته وي یره هغه دوايي می استعمال کړه خو څه فرق را پکې را نه شوګر می ختیږي کمیږي نه یا ودرېږي نه نو که چرته خيار ډاکټري نو دا تاسو پته خامخا کوي چیرې تا ته ما ویلو چې ته به دا نسخه استعماله او د دې سره به دا پال پریس کې خوکسیز بنه خوري ګوړه چینی مټایي وغیرہ وړي دا سيزونه به ته نه خوري هغه ته وایي چې نه ما خو بدپالي کړې ده نو که دسی خيار ډاکټري یو لګ خاينو زېم چې دا مازیګر بولې 2-3 سپېړي وای چې لکه تعالی چې کوم نه ما دوايي درکړله چې تلال شدا استعمال کا او دا پال پریز وسو کنو ته بخشي خو چې دا پال پریز نه کوي او دا نسخه استعماله نو پتا کې هیڅ فرق نه را درومي دغه شان د الله تعالی دا نوم دی د الله تعالی دا ذکر دی کته چرته وای چې نه زبر الله تعالی نوم یادوم د الله تعالی ذکر بکوم او نور عبادت چې کوم دي هغه وزنه کوم دا غي پال پریز دا دی د کوم خبرونه چې الله تعالی انسان منع کړی دی هغه ته مکوا دا د دې پال پریز دی خلک وای کنه زهره زما په ځل کې سکون نشته دی اطمینان را ته نه حاصلېږي الله تعالی مونږ او تاسو ته د اطمینان د حاصلولو بهترین وظیفه را خولې ده بهترین دم را ته ویلې ده الا بذکر الله تطمئن القلوب
خپل زړونه هغه د الله تعالی په ذکر سره تاسو مطمئن کړئ. د الله تعالی ذکر چې تاسو کوئ تاسو زړه په سکون سره پروپو باندې ګورې زړه ته سکون نه راځي. ډېر خلک مونږ داسې لیدلي چې هغه ډېر لوی دنیادار خلک ډېر زیاتې پیسې وسه خو چې تاسو ته وکي نو یره زړه چې کوم نه هغه مطمئن نه دی. داسې خوراکونه چې الله تعالی ما او تا غریب له داسې راکړي چې وای خوري چې څنګه خړې شي هغه شانې خوري. او دا مالدار چې سوګي دا پیسې چې وسډيري زیاتی که څوک وای چې په پیسو کې د زړه سکون دی خو څوک وای چې په دنیاداري کې د زړه سکون دی د دې چې حشاش بشاش ښکاری کې دې شي د زړه مطمئنی سکونی د پزړه کې نو پاغه باندې داسې سيزونه بن شوي داسې سيزونه چې هغه ما او تا ته کولاوي داسې خلګي چې پاغه باندې د چرګ غوخه بند نه د ګډ غوخه په بند نه د بيزي د سیرلی وغیرہ دا سيزونه په ټول بني او ساده خوراک کوي بس او ما او تا ته الله تعالی وي خوري. دا غو په ځل کې چې کوم نه سکون نه نو الله تعالی فرمایي چې کوم انسان زما ذکر کوي کوم انسان د الله تعالی نوم یادوي دا هغه انسان زړه چې کوم نه دا په سکون کې دا به مطمئني دی په دنیا هم خوشاله او په آخرت باندې به هم د انسان خوشاله. وس د دې پال پریز دا دی چې کله ته دغه دوايي بیا استعماله دا نسخه او د دې سره ته پال پریز وکي او دا نسخه استعماله نستا شوګر با په یوځای ولاړی دا شوګر با په یوځای باندې ولاړی زیاتیږي بنا. الله تعالی د کوم کارونو نه مونږ منع کړیو هغه کارونه مونږ نه کوو او د الله تعالی نوم یادو د الله تعالی عبادت کوو دغه پال پریز وسره مونږ کوو نو مونږ به بیا برابر یو مونږ به ټیکیو د الله تعالی دوستان به یو خوخ به یو بیا د الله تعالی. او که صرف دغه نسخه استعمالو د زړه د اطمینان د نسخه استعمالو خو که پال پریز وسره نه کوو نو دا بیا اسی استعمالول دي د دې بیا څه فائدہ نشته ده. نو همیشه د پاره تاسو په درون خدمت کې عرض داده چې کله هم تاسو سکار کوي یا روان یې په لار باندې یا اسی ناس یې د جمعې ورځ د مبارکه په دې باندې درود پاک چې کوم نه هغه ډیر زیات لولي. د جمعې په ورځ باندې چې څوک درود پاک لولي نو الله تعالی رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان په ما باندې د جمعې په ورځ باندې درود پاک ولوسته سلام او درود را باندې راولېګ نو د پښتو په ذریعہ سره د دې انسان دا درود پاک او سلام زما قبر ته راسي او ما ته ویل کېږي چې پلان کې پتا باندې درود پاک ولوست. د جمعې په ورځ باندې درود پاک په کثرت سره ویل پکار دي او عام ورځو کې کم ذکر چې تاسو له خپل درځي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر سبحان الله دا څومره اذکار چې دي دا مونږ په خپل زبانونو باندې راولو نو زمونږ زړونه چې کم نه دا به بیا مطمئن یا قیامت په ورځ باندې با کله چې د میزان تله ولګي کله چې دغه تله قائم شي او د انسانانو د ګناهونو او د ثوابونو هغه لستونه را پرانیستل شي هغه دفتر را کولاو کړل شي یو بنده بداسي یو انسان بداسي چې دا غیبه د ګناهونو ننان وې یو کم سل ننان وې دفتر چې کم نه هغه بډ کې شوی د ګناهونو او صرف یو دفتر یو رجستر هغه بداسي چې هغه کې بد دی انسان نیکی لیکلې شوی. د میزان دا طلب کې خودل شي په یو بالټي کې با په یو بالټي کې به دغه کې خودل شي دا د ګناهونو دا دفترې رجسترې. رسول الله مبارک فرمایي چې دغه یو دفتر کچر تر کولاو کړل شو یو دفتر دا کرا کولاو کړل شو نو د دې دومره پانی دی او دومره غټ دی دا چې د پوره دنیا او اسمان زمکا او اسمان دا خلابه دا ډک دومره ګناونه به دې انسان کړی. یو دفتر بداسي چې هغه کې به دې انسان ثوابونه لیکل شي په یو چابلی کې به هغه دغه کې خودل شي دغه یو دفتر یو رجستر او په دې یو چابلی کې به دغه 99 رجستر کې خودل شي
ظاهره خبره ده چې 99 زیاتې د دې انسان ګناهونه بدرانه شي او ثواب چې کم نه هغه به کمی د انسان ته به حکم وکړل شي الله تعالی به تو فرمای فرشتو ته چې دا انسان وېسه جهنم ته ور واغورځوي جهنم ته ور واچوي دی به جاړي روان به جهنم طرف ته بیا به الله تعالی आवाज وکي فرشتو ته چې زما دا بندر او ګرځوي بیا د چې کله بیا واپس را رواني واپس پراشي الله تعالی ته به ودرېږي الله تعالی به وتا فرشتو ته حکم وکي چې وړو کې پرچی را واخلي وړو کې بتاقه را واخلي هغه بتاقه دی انسان لور کوي هغه بتاقه دی به وي چې ما هذه البطاقه د دزلو دا مطمئن شوی دی چې یو دفتر چې کوم نه هغه پورا زما ګناه زما ثوابونه درانه نه کړ دا وړه پرچی به زما ثوابونه څنګه درانه د 99 دفترو په مقابله کې دا الله تعالی به دغه پرچی دغه کومه تل کې چې د ثواب د رجستر پروت ته په دقه کې کیږي او د ګناهونو د رجستر به په بل یو چابړي کې کیږي او بیا به حکم وشي چې وست دا وتللی شي نو کله چې هغه تله بیا هغه شانتی شي نو د ګناهونو د دفتری چې دی دا به اوچتی شي او د ثوابونو دا به درنی شي دی به تعجب کې شي چې دی وړي پرچی څنګه دا کار وکړو دا دومره ګناهونه زما سپکړه او دا وړه پرچی چې کومه دا پیتنه نشوه دا سسیز دی الله تعالی به تو فرمای چې زما بندا په دې کې زما نوم لیکل شوی دی په دې پرچی کې زما نوم لیکل شوی دی او دا وړه پرچی مګنا کته دی دنیا دا څومره کائنات چي دي زمکا او اسمانونه چي دي دا څومره مخلوقات چي دي دا را واخلي او په دغه یو چابړي کې کېده او زما دا نوم په دې بل چابړي کې کېده نو د دې ټول سيزونو نه زما دا نوم درون بخيږي دا الله تعالی نوم دومره عظیم نوم دی دا الله تعالی نوم چې څوک یادای دی به همیشه د پاره کامیابی الله تعالی به دته د رحمت په نظر باندې ګوري الله تعالی به دته همیشه د پاره د رحمت په نظر باندې ګوري او دا انسان به همیشه د پاره کامیابی نو تاسو خدمت کې عرض ده چې هر یو کار تاسو کوئ په لاسو باندې انسان کار کوي کنه په دکان کې یا په بازار کې یا بل څه کشي کوداله وغیرہ بیلچوي سکه نو د خلکو چې کومه ناغه وزګاره ده کنه لاسکن ختی دی خلی وزګاره ده خپېکن ختی دی خلی وزګاره ده نو د الله تعالی ذکر او اذکار په دغه وخت کې پکار دی زمونږ په هر کار کې به برکت امي زمونږ په هر کار کې به الله تعالی د خپل طرفه برکت مچي او مونږ چې کم دی کامیاب بامیو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نو ټول به داسې کو کنه وکړو ذکر او اذکار به د نن نفس او درود پاک درود شریف رسول الله مبارک باندې درود او سلام لېګل دا او د الله تعالی ذکر او اذکار په هر وخت کې تسبیح په جیب کې کیدو کنه تسبیح چې نو د دې سیس د چې دا جیب ته لاس سړی کته کی نو تسبیح ولګي د لاس سره نو بیا ته د الله تعالی نوم را یاد نو بیا یادای او که چا سره تسبیح نه نو دغه شانتي د الله تعالی دا نوم چې دا همیشه د پاره مونږه په خپل زبانونو باندې خپل زبانونه همیشه د الله تعالی په نوم باندې تر او تازه ولرو نو موږ په دنیا کې هم کامیاب یو او په آخرت کې به هم کامیاب